د ملک د نورو برخو په شان په څو کلونو کې هم جشن ازادي په ملي جشن خروج سره منځري شي. دا جشن ازادي مرکزی تقریب په ګورنمنت هایر سیکنډري سکول چمکنی کې منعقد شو. د دې پروګرام اهتمام تنظیم چمکنی کړی و. په دې پروګرام کې د سیاسي مشرانو، ټیچرانو، سماجی تنظیمونو مشرانو سره سره د ژوند د هر شعبې سره تړلې شوي خلکو په یو ګڼ شمېر تعداد کې شرکت کړی و. مقررینو د یوم ازادۍ حوالې سره خبرې اترې وکړې او د ازادۍ هیروز ته خراج عقیدت وړاندې کړو. په دې پروګرام کې ماشومانو ټیبلوز او ملي نغمې هم وړاندې کړي. لومبی خو زه تنظیم چمکني ته په دې دومره شاندار تقریب منعقد کولو باندې ویل ډن ویم، ویری ویل ډن تنظیم چمکني. او دویم د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول چمکني سټاف او څومره چې کوم دی د هغې مشران دي هغې ته هم زه په دې باندې چې کوم دی خراج تحسین پیش کوم. او څنګه چې وایي که نه چې آتا نہیں ہے فن استاد کے بغیر، نو د استاد نه بغیر فن چې کوم دی نامکمله دی. خو نن په دې سټیج باندې په دې 14 اګست د یوم ازادي په ورځ باندې لومبی خو زه ډېر خوشحاله یم چې په کوم سکول کې ما سبق ویلی دی او چې کوم سکول کې چې کوم دی ما د شپږم نه والا تر لسمه پورې کمانډري کړې ده. د کوم سکول چې زه د کرکټ ټیم کپتان پاتې شوی یم اتم نه لسمه پورې، دا علمزیب استاد هکی کې و، اونګه کرکټ کې و، دا د هکی لیجنډ سو، اونګه د کرکټ لیجنډ سو. زما ورونه هم ټول دلته نه سبق ویلی دی. زه ډېر خوشحاله یم چې ما شاته د افراز او د عرفان پکچرز وکتل. ولې چې کله دا افراز ګولو کې یا دا پاکستان ټیم کې وي نو زه هلته کلیر جرنالانو ته هم ما ویلي، ایس پی آر والا ته هم ما ویلي او نور ته هم ما ویلي چې دا زموږ د چمکني د سکول او د چمکني ډېر فخر دی. پروګرام اختتام ته روان دی. مونږ خو سار نه عمددي سره 14 اګست باندې پلانټیشن زموږ یو کمپین دی پورا چې کلین اینڈ گرین پاکستان 1 کروڑ بوټو الخدمت فاؤنډیشن مونږ دا هدف شروع کړ. مونږ دا خیال لري چې دا ناس څومره کسان دي هلته زموږ په قبرستان هلته چې کوم دي چې نن ټول یو یو بوټی مونږ ولګو. او دا زه ځکه وایم چې دا 14 اګست د پاکستان سره مینې محبت اظهار دی او دا اظهار د ملي نغمې په صورت کې هم دی. جنډه اوچته کړو، را سیلیبریټ کړو، خو دې سره د دې نه ډېر یو ښه اظهار دام دی چې د وطن په خاوره باندې یو بوټی مونږ وکړو. چې دا کم کلایمټ چیلنجونه دي زموږ دا وطن کې، دا ګورئ سیلابونو ریشو زیاته شوه، د موسم شدت زیات شو، د دې نه علاوه نور بلا ډېر مشکلات پیدا شو. زه به د خپل نوجوان نسل ته د 14 اګست په باره کې وایم چې دا نن ورځ چې کومه مونږ مناوو د دې مقصد څه دی؟ د هغه کوششونو کوم چې زمونږ مشرانو کړي او مونږ ته د وطن آزاد وطن راکړی دی، په کوم کې چې مونږ ته د اول نمبر شهریت حاصل دی، که مونږ چېرته کې د غلام ملک اوسېدونکي وو نو زمونږ به دا حیثیت چې اوس په کوم حیثیت کې مونږ وخت یې دا به نه و. ډیره مننه چمکني ټي وي احمد صوبان بھائی په الله ګران شي. ډیره ښایسته او مبارکه ورځ ده جي او مونږ چمکني تنظیم ته خراج عقیدت پیش کوو چې په دې څوکنو کې واحد دا یو داسې تنظیم دی چې هغوی ټول کلی متحد کړي او په یو پیج راغونډ کړي په ازادۍ په ورځ. او دا یو ډېر ښه پیغام دی بلکې د ټول پاکستان دپاره د اتحاد او اتفاق چې مونږ ټول یو یو، مونږ کې هېڅ فکر نشته، مونږ کې هېڅ سیاست نشته، مونږ ټول یو د پاکستان په حساب باندې مونږ ټول یو جي. پاکستان زنده باد او زما چمکنی پاینده باد. زه د دې تنظیم چمکني چې کوم نن پروګرام وکړو هغه زه اپریشیټ کوم او چې کوم د 14 اګست کوم پروګرام و هغه ډېر ښایسته پروګرام، ارګنایز پروګرام و. هغې کې زمونږ د کلي مشرانو، سټوډنټانو او ډېر د مختلف فکري خطاب چې کوم دغه و هغې پکې څه وشته. نو زه دا وایم چې انشاءالله دا پکار دي چې مونږ کوم د پاکستان او د پاکستان متعلق کوم زمونږ خیالات دي
او چې کوم د 14 اگست یا 23 مارچ هغه اجاگر کول پکار دی په دې قوم کې. نن 14 اگست یوم آزادی 2023 ماشاءالله تنظیم چمکني ډېر جوش او خروش سره منو کو هغه د کلی ټولو فلای تنظیمونو ته سیاسي خلکو ته د کلی مشرانو ځوانانو ته او نورو ډېرو مرګرو ته دعوت ټولو په ډېر په غاڼه تعداد شرکت وکړو دغه موږ د تنظیم چمکني نوی صدر ملک سهیل او تنظیم چمکني روروا چې بنیادی کې د فضل من الله دا غي ټیم ته موږ اخر ته سین پیش کوو ان شاء الله شانه بشانه موږ سره ولاړو ډېر مهرباني. په اخیره کې د ملک قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا اوغوستې شوه. نعمت سبحان چمکني ټي وي چمکني.